ګرانو کتونکو په څنګ کې مې جهانګیر ولاړ دی او اجاز خان مې ولاړ دی. منظورۍ ته روان یم، نه مې پلیک شته نه مې بوټ شته. دغه یو خفګان به ستاسو مې او زمام دی. په کار به چې یو ځای کې مې نښه لګېدلې وه. خو الحمدلله دلبر رادیو باندې مې دغه اشتهار چلیږي، ډېرو خلکو اورېدلی دی. چا چې نه اورېدلی نو په هغوی موږ ذمهواري واچو چې خلکو ته ووایي چې علب خان شرپه هم ولاړ دی. څوک به مایوسه کوم نه او ماضي م ګواه دی. او د دې خلکو ته دا وایم چې پرېږده چې هغوی په خپلو مقابلو کې لګوي، یو بل پسې خبرې کوي او بس په دغه کې چې تا به راسملوم او تا به راسملوم او موږ کار ته پرېږده چې تاسو له عملي کار وکړو چې سیلاب نه بچ کړو. دا خلک ټول عمر ځان له ګټه وکړي، اوبه پرې راشي. خلې شته خو خلې څوک وباسي نه، ځکه چې دلته کې پوشتې دغه کې نه کې دونه کمیشنې واخلي، داسې سیمنټ پکې ولګوي چې هغه پې لږې اوبه راشي نه هغه واړئ. انشاءالله مضبوط کار به کوو او دې خیالي سره یو ښکلی پارک جوړو چې دلته کې د خلکو ته وسایل پیدا شي. دې سیاسي خلکو موږ ته مسایل پیدا کړي دي. اجازه کمپین مم راله کې شپږ اتر ورځې پاتې دي خلکو ته انشاءالله چې علب خان له خلکو ووټ نه ورکوي نه چې علب خان به زنګ یو غریب ورور که څوک ووټ نه ورکوي خو ډېر ناجایزه به کوي. د غټو غټو خلکو ټول عمر دا دعوې وکړو چې موږ به د غریب سړي لپاره دا کوو چې ووټ والي یاره زه خو تا نه کم ځای وروره مې موږ یاره چې ځنګل ګیدړان یو موږ څوک څه پېژني، خو چې کله د ووټ موقع نو بیا وله لکه کاکا سي کاکا خو پروس کار مړ شوی. خو علب خان به سره به انشاءالله موږ څنګ په څنګ ولاړ یو. دا کاغذ یې راکړه زما انشاءالله چې اسم نه اسم نه زما را کور به 30-35 سوټونه دا به په دغه ورځ به نه زما رشکه وي نه به مې ګاډي وي پیاده به درځو زموږ ورور غریب یې زمری نه دي بل د 500 کالو لپاره ځان په 1500 یا په 1000 روپۍ یا په بوجې وړه یا په یو دیاړی باندې ګاڼه کول نه دي په کار. جهانګیره څه به وایې ورته؟ جهانګیره یاره سرجي بس موږ له خو مخکې د خلکو څه نه دي کړي او ټول عمر هره پارټي م دغه کړه. انشاءالله دا پیروټ ستاسو دی جي خو ښه په دعوې سره یې وایي او تاسو بس موږ له هر څه کوئ او کړي م دي الله سیلاب دا زه ته ونه دا دې پیرو کې چې یو خپل غریب رور له دې ټرین لی ورکو یې وې نه یې ګاډی و نه یې پلیکس و نه یې بوډ و خو یې سملی ته مو رسو بیا موږ وېدام کولی شو غریب سره دا پاور دی ښه د ده دا ووټ دومره قیمتي دی. او په سیلاب کې په سختو کې په ریډیو باندې اواز دوی ما د شپې مشغوله ساتل، دوی به دوی بو سارنې کولې چې اوس په راځي او ما به موړي او بچي به مې موړي. یاره چې نور خو څه وایو نه خو زنانه او ماشومان دې پېژني. ریډیو مې لګولې او کور والا مې یاره انشاءالله علب خان له بوټ ورکوو په ذمهوارۍ په دعوه کنې مونږ خفه شوي مونږ چاته ووټ نه اچو خو تا ته بیا ډېره مننه چېره باندې څکمه